بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سامعين محترم، اول با لفظی ترجمه وی د لپاره چې څوک یادی هغه د لپاره ډیر بهترین موقع ده چې دا یاد کی. الحمد ټول ثنا او صفت چې لله خاص الله لرده رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو ده. الرحمن چې عام مهربان ده په دنیا کې. الرحیم چې خاص مهربان ده په آخرت کې. عام مهربان په دنیا کې یعنی مومن باندې مهربان ده، په کافر باندې مهربان ده. الرحیم چې خاص مهربان ده په آخرت کې صرف په مومن باندې نه په کافر باندې. مالک چې بادشاہ ده یوم الدین د ورځې د جزا یا معنا د ورځې د حساب چې د قیامت ورځ ده. دا سوای ایاکا خاستا د پر الہ نعبد عبادت کو مونږه و ایاکا خاص لتانا نستعين مدد غواړو. اوس مختصر تشریح. الحمد لله یعنی الشکر لله خالصا الثناء الكامل طول ثنا او صفت چې د شکر چې د الله خاص الله لره ده. دلته هم توحید ده. توحید معنا الله یو ګڼل. ان الحمد مطلقا لله دا حمد چې د مطلق الله لره ده. انسان په هر حالت کې دا سوایت الحمدلله. الحمد لله على العافيه التي اعطاني. الحمد لله په عافیت باندې چې الله مال عافیت را کړی دی. يقول عليه الصلاة والسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي الحمد لله تملأ الميزان. دا الحمد لله چې دا تل د میزان ډکي. ان ربنا يحب ان يحمد. یقینا رب زمون چې د محبوب غني چې د حمد بیان شي. وان ربنا يحب ان يثنى عليه. یقینا رب زمون چې د محبوب غني خوخ غني دا چې ثنا ویل شي په دې باندې. اے انسان دا سوایا ففي كل شأنك حالك پر حال باندې په هر حال کې دا سوایا احمد الله على ما اتاك. الحمدلله پاغ سبان دي چې ما ته بری تعالی را کړی دي مال وغیرہ. حتى وان كان قليلا وان كان كثيرا کلګوي او کډیر وینو انسان دا سوای الحمدلله. الحمدلله على كل حال. ان اصابتك مصيبه قلت الحمد لله. کچره تا ته مصیبت ورسیږي انسان الحمدلله وایا. ولی ان الله قدرها دستا په تقدیر کې بری تعالی لیکل دي. یو امتحان دی که صبر دی وکړو انسان بری تعالی بدل در کی د جزا بدر کی
وان جاءتك نعمة کچره راشي تا ته انسانا یو نعمت راشي قل الحمد لله وایا الحمد لله الحمد لله الذي اكرمني بها غزات لرا حمد دې چې ماته اکرام کو پدې باندې فهو يحب الحمد بری تعالی محبوب غني حمد نو الحمد لله طول ثنا او صفت چې دې لله خاص الله لرا دې داسي الله رب العالمين چې رب د ټول مخلوقات دې عالمین جمع د عالم ده عالم ویلې کېږي ما سوا د الله نه څومره چې مخلوقات دي یعنی رب الجن والانس جنات دي کپیریان دي د ټولو رب دی فوالله ولئن سئلت السماوات من ربك لتقولن ربي الله قسم په الله کچری د اسمانونو نه تاسو کړی شي چې رب مو څوک دی خامخا به وي ربي الله ولئن سئلت الجبال کچری غرونو نه تاسو کړی شي مر ربک رب مو څوک دی لتقولن ربي الله دی به مو وي چې رب مو الله دی کله زمکو نه تاسو کړی شي رب مو څوک دی دی به هم وي چې رب مو الله دی ولئن سئلت الحيوانات من ربك كحيواناتنا تپوسو کړي شي رب مو څوک دی دی به مو چې رب مو الله دی کده سپوږمۍ نه تپوسو کړي شي کده نور نه تپوسو کړي شي کده ونو نه تپوسو کړي شي رب مو څوک دی دی به مو چې رب مو الله دی ذکر باری تعالی قران عظیم الشان کی و ام من شیء نشته دی یو شی الا مگر یسبح تسبیح ویا بحمده سرد حمدنا انسان ولكن لا تفقهون لیکن تاسو نه پوهیږئ تسبیحهم په تسبیح د دې باندې نو فی کل شیء له آیه په هر یو شیز کې له دی بری تعالی د پاره آیه دلائل د قدرت دی تدل علی انه واحد دلالت دے په هر یو شیز کې چې بری تعالی یو دے نو رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دے الرحمن چې عام مهربان دے په دنیا کې الرحیم چې خاص مهربان دے په آخرت کې مالک چې بادشاہ دے قاضی یوم الجزاء دے مالک بادشاہ دے یوم الدین یوم الجزاء یوم الحساب ورځ د قیامت رب کریم بویلی من الملک چا د پاره د بادشاہي اليوم نن رضا نو لله خاص الله لپاره د الواحد چې واحد ذات دی القهار قهار ذات دی دا داسې ورځ ده په دغه ورځ باندې لا تکلم نفس الا باذنه خبرې به نه کوي یو نفس مگر په اذن د باری تعالی فمنهم پس بعضې د دین بشقی بدبخت خلق بوي او بعضې به سعید وي نیک بخته الله دې موږ په سعید کې راولي نو يقبض الله قبض بکی باری تعالی الارض ويطوي السماء بيمينه وبن غاړي د اسمان لرا په ید بلا کیف باندې ثم بیا یقول وی بری تعالی مالک ترجمه ده کنه د مالک یوم الدین ثم بیا یقول وی بری تعالی اين الملوک الارض چرته دي بادشاہان د زمکی بادشاہان چرته دي اين الجبارون اجابر خلق چرته دي اين المتکبرون متکبر خلق چرته دي چې په دنیا کې به تکبر کولو بغض او حسد به کولو خلق سره خلق چرته دي متکبر خلق چرته دي
غاوره خلق چیرته دي مغرور خلق چیرته دي نو رضا نو مالک چې بادشاہ دی یوم الدین د ورځې د جزا الدین دین ډیر معناګانو باندې راځي الدین بمعنى العقیده په معنا د عقیده باندې راځي لا اکراه فی الدین دین بمعنى الشریعه دین په معنا د شریعت هم راځي ان الدین عند الله الاسلام دین په معنا د طاعت راځي ولا يدينون ولا يطيعون دین په معنا د قانون هم راځي لکه یوسف علیہ السلام بارکی سورۃ یوسف کی ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک په قانون د بادشاہی کې دین په معنا د عبادت هم راځي الا لله الدین الخالص دلته په معنا د عبادت ته دین په معنا د دعا هم راځي فدعوا الله مخلصین له الدین پس وغړی بری تعالی نام مخلصین چې خالص کول کې له دی بری تعالی دین دی دعا لرا دین په معنا د جزا دلته چې کوم ترجمه کوو په معنا د حساب هم راځي مالک چې بادشاہ دی یوم الدین د ورځې د جزا ایاک خاص تا د پر الہ نعبد عبادت کوو عبادت سمانا ده عبادت په لغت کې ذلت و انتهاء الخشوع والخضوع والتذلل انتهائی خشوع عاجزه او ځان ذلیل کول دي ته عبادت ویل کیږي عبادت شرعي معنا تجمع المحبة والخوف والرجاء الله سره محبت کول والخوف والرجاء د الله نه ير کول او امید ساتل الله نه ایاک خاصتا د پر نعبد عبادت کو یعنی نخصک بالعباده خاص کو مونږ تعالی الہ په عبادت باندې ولا نعبد غیرک غیر ستانه بل چا عبادت نکو و ایاک او خاص لتانا نستعين مدد غواړو بک نستعينو على عبادتک په عبادت ستا باندې هم مدد غواړو یعنی داسې دعا کوا افضل الدعاء الاستعانة بالله على عبادت الله داسې دعا یا الله مال د منزه توفیق راکې و ایاک او خاص لتانا نستعين مدد غواړو یعنی داسې دعا کو اللهم اعنا الہ زمون دادو کی علی ذکرک په ذکر ستا باندې و شکرک و حسن عبادتک خست عبادت ستا باندې الله تبارک وتعالى دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي